السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده، یو سورت په 2 رکعاتو کې ویل د دې څه حکم دی؟ یو سورت په 2 رکعاتو کې ویل په فرض لمانځه کې د وزر او د ضرورت بغیر دواړه رکعاتو کې یو سورت ویل دا خلاف اولا او مکروه تنزیهی دی. که چیرې چا په یېره سره داسې وویل بیا هیڅ حرج نشته. البته په نفل منظور کې بغیر کراهت جایز دی. دا کراهت صرف په فرض المنظور کې دی. نو کوشش کول پکار دی چې په هر رکعت کې جلا جلا سورت وویل سي، خاص کر په فرض کې. په حواله سره فتاوا شامی جلد نمبر 1 صفحه 546، حلبی کبیری صفحه 355 کې دا مسله په تفصیل سره راخسته ده.